السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو نن سبا په بازار کې پخاشیر ډیره عام شوې ده کو تاسو چرته کې د خزو بازار ته لاړ شئ نو الته کې د خزو دومره رشوي چې الته کې سړی هغه د خزو رش کې اړ ګرځېدی خو نشي او باقاعده بیا هغه دکانداران ور سره په کومه طریقه غلط کارونه کوي باقاعده هغه ویډیوګانې موږ سره هم موجود دي ملګرو کو تاسو هغه ویډیوګانې کتل غواړئ نو مهرباني وکړئ کو تاسو زمونږ چینل کې نه وي نو زمونږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي ملګرو نن سبا د ښځو په بازار کې دومره رش جوړ شوی دی او دومره ډېرې ښځې بازار ته راوتې دي او ملګرو که تاسو اوس هغه ویډیوګانو په خپلو سترګو باندې وګورئ نو تاسو به توبې وباسئ ملګرو زما خو ټوله هغه پښتنو ته دا یو پیغام دی چې تاسو ګوره خپلې تورسرې په کور باندې کېنوئ تاسو خپلې تورسرې بالکل بازار ته د سودا لپاره مه لېږئ ځکه چې دا کوم دکانداران ناستې دي دا ټول تاسو د عزتونو خرابېدلو دپاره ناستې دي ځکه که تاسو سوچئ چې هم د دغه دکاندار د لاسه څومره د ښخو کورنۍ جنکۍ بدنامې شوي څومره د ښخو کورنۍ جنکۍ خلکو سره وتښتېدې او څومره د مشرانو پټکي په ځمکه باندې راغوزار شو ملګرو دا ویډیو زه په دې وجه باندې کوم زه د چا زړه نه ازاروم خو دا ویډیو صرف د عبرت دپاره کوم چې تاسو پښتنو کې شعور راشي تاسو پښتنو کې عقل راشي چې تاسو خپل حیا عزت په کور کې وساتئ چې د ښځې هر څومره ضرورت سامان وي سړو له پکار دي چې په خپل ځي او د بازار نه دي په خپل د خپل د خپل ترسرو دپاره سودا یا سامان راوړي ځکه چې تاسو په سوشل میډیا باقاعده دغه رنګې ویډیوګانې کتلي دي چې دکاندار دی د کپړو دکاندار دی که هغه د عام د منیاري دکاندار دی خاص هغو خپل دکانونو کې پټې پټې کیمرې لګولي دي او هغه ستاسو زنانه بیا هغو ځان لګوري او بیا ستاسو زنانه هغو خپلو ملګرو ته هم هغه ویډیوګانې شیر کوي او هغو بیا هغه ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې هم اپلوډ شوي دي لکه څنګه چې بل په افغانستان کې دا رنګ دردناکه واقعه مخې ته راغلې وه چې دوه جنکۍ وې چې هغه دکان ته راغلې وي هغو ځانه د میک اپ سامان اخیستو په هغې کې د اویا کالو یو بوډا سړی ناست و هغو بیا هغه جنکو سره غلط کار کوم کړی دی د هغې نه باوجود بیا هغه بوډا د هغو نه ویډیو هم کړې ده او هغه ویډیو بیا په سوشل میډیا باندې هم خېجولې ده په هغه وجه باندې هغه دوه جنکۍ هم خپل پلار ډېرې بې دردۍ سره قتل کړي او هغه بوډا دکاندار هم قتل کو ملګرو زه دا غواړم چې تاسو په خپل ترسرو باندې ډېر خیال وساتئ زه د چا عزت خرابول نه غواړم زه دا غواړم چې زما د دې پیغام د لاسه ډېر پښتنو ته پیدا ورسي تاسو چې څومره هم د زنانو سودا ده سړو له پکار دي چې هغه لاړ شي ځکه د ښځې دپاره کور دی او د سړي دپاره بازار دی نه سړي له پکار دي چې خپلې ښځې د ضرورت سامان هم راوړي او خپلې تورسرې بالکل بهر ته مو باسئ ځکه چې اوس د اختر مخه را روانه ده او د اختر په مخه کې ډېر سخت رش شوی دی الله پاک دې په موږ ټولو پښتنو باندې د حیا او د عزت څادر واچي الله پاک دې زموږ تورسرې په حیا او په عزت کې وساتي الله پاک دې زموږ تورسرې بې عزته کوي نو ځکه چې موږ ټول یو پښتانه او موږ پښتانونه نه دي پکار زموږ چې کوم تاریخ دی زموږ تاریخ ژوندی دی موږ له پکار چې موږ خپل تاریخ ژوندی وساتو موږ نه دی پکار چې موږ خپل د مشرانو پټکې په ځمکه باندې غوزار کو ملګرو دا زما ویډیو بس تاسو ډېره خوښه شوي وي د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي